څه به ووایم چې د چا سنګړی جو هغه شانتې به کال کوي نو د مجبورۍ نه ویډیو کې ډېره د مجبورۍ نه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو دا زموږ سره چې کومه زنانه ناسته ده دا د ملکنډ ډیویژن ده. په یو ورځ باندې چې دا موږ ویډیوګانې کوو دا دویمه ویډیو ده. ما څنګه تاسو ته وویل چې ډېر خلک راځي خو بس موږ ورله وخت نه ورکو. ولې وخت نه ورکو چې زموږ د وجې بدنامیږي، خلک پې تورونه لګوي. زه بیا هغه خبره کوم چې د چا کورونه د چا نه پیدا یا د چا ښځه بچي په کومه دنده کې اخته وي نو هغه ته هره زنانه چې کومه ده هغه شانتې ښکاري چې دا زنانه لاړه دې دا ویډیو کړله د دې عزت لوټ شو، دې سره زیاتې وشو. های خای 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 یو سړی چې یو ځای ته راځي ډېر په اعتماد او په بروسه راځي. څه مو کړل؟ چاله م نقصان ورکړه، ماله دونه نقصان نه دی راکړی. زه معاملات د خپل رب سره ټیک کول غواړم، د انسانانو سره نه. ما ته د یو انسان هم خو نه وی چې ډېر ښه ډېره لا ډېر زبردست. زما مخکې ویلي چې زه لاول یو جرنلسټ یم، د هغې نه پس بیا سوشل ورک کوم. څومره پورې چې زما وس دی هغه کوم. زړه مات دی، یعنې زړه په دې مات دی چې زما په وجه باندې نور خلک بې عزته کېږي. نو د نورو خلکو سره چا کار څه دی؟ خو چې کله دلیل ختم شي، کله د یو سړي سره خبرې ختمې شي، یو سړی بې ځایه لګیا وي، سنجیده خلکه شعوري خلکه په دې پوه شو. بې پیدې خلکه چې کوم بې ذاته خلکه وي نو هغه د شانتې خلکو ملاتړ جوړ شي، ملګرتیا وکړي. ډېر خلک وایي غلا یې وکړه. هلکه څه ثبوت درسره شته؟ غلې څه ثبوت درسره شته؟ تاسو پیسې رالیږلي په خپل کلي کې چاله یو بوجوړه ورکړي دي؟ د چا سره یې څه مدد کړی دي؟ دا ملکنډ ډیویژن چې زه غواړم دومره زنانه رابطې کوي، دومره زنانه، دومره غربت دی پکې چې خط دی په 400 کې هم دی، په نوښار کې هم دی، د پښتونخوا په هره سیمه کې دی، او بیا په دې ګرانه ګرانۍ کې ډېره زیاته ګرانه ده. کتونکو دا زنانه چې کومه ده دا د منګلور سوات ده. منګلور سوات که نه؟ منګلور سوات. ښه ستا خاوند څه کار کوي؟ سوزکی وی چلو خو قرضونه پې جوړ سه هغه لاسو خو هم کار پرېښی دی. څنګه قرضونه پې راغلي؟ مور یې ناجوړه وه، هغې دا بل مرض و په هغې باندې قرض کړې وي پیسې، جو هغه اوس ناجوړه دی پروت دی. څه ناجوړه دی؟ د لاسو خپې هسې هم مړه دي، د ملا پټې خرابې دي. بچي دې څو دي؟ شپږ. 4 جنکۍ دي، مشران یې 2 هلکان دي. هلکان واړه دي؟ واړه دي. کار روزګار نه دي، د کار نه دي، سکول ته مې لا هم نه دي کېنوي. ګټه وټه هم څه ده؟ هېڅ هم نشته، د الله سره ده. څه یوه بل لاس خلاص را سره کوي. کور خپل دی؟ یوه کمره کور خپل دی. ژوند څنګه تېرېږي؟ څه به راته ووایم، څه به ووایم، ګران دی. دلته کې راتګ خلک به د رنګ رنګ کال کوي، د رنګ رنګ خبرې به د پسې کوي. دلته به باندې بیا تورونه تړېږي. دلته د غریبانو ډېر دشمنان راغلي، دې ته تیار یې دماغي کور کې تپوس کړی چې هلته ځم؟ څه به ووایم چې د چا سنګړی جو هغه شانتې به کال کوي نو د مجبورۍ نه ویډیو کې ډېره د مجبورۍ نه څه نشم ویلی وروره، نور څه نشم ویلی. تا وایي 400 ته به الب خان شیرپوله ځم. کتونکو د دغه زنانه خبرې تاسو واورېدې. زه منټلي ورته وایم ولې چې سبا زما په وجه باندې زه نه د ویوزو کېم او نه د لایکو کېم. ښه په دې وخت کې چې کوم دی زما کمې کمې ویډیوګانې راځي زما په یوټیوب تاسو ګورئ. زه وایم چې د خلکو کار وشي، بېګا سبا مرد دی ما نه یوټیوب راله بیا مې قبر کې بچ کوي او نه مې دا فیسبوک بچ کوي. په لا قلاله مزدوري دروازې کو خدای پاک بس څه ناصره کوي. 0332 57 15 683 دې سره سره په دې باندې به زما اکاونټ نمبر خومي، زما نمبر به پې خومي. خو ما سره مدد کوي هغه زنانه چې 6 بچي دي، 4 پیغلې لوریانې دي، 2 ماشومان دي، خاوند یې سوزکې چلو، د مور په دغه کې قرضدارې شو، اوس په کور کې چې کوم دی نو ناست دی، بیمار دی، د دغه بچو بچي سبق وایي،
جنکۍ مې سبق وایي اوس د پلین کوچ پیسې راته جمع شوي دي نه دی اوس نه دي تللي سکولونه چې چالو شو ښه د کرایه چې کوم سکول ته سرکاري ته ځي او سرکاري ته ځي په ګاډي کې ځي هغوی خو به څه وایي چې پیسې نه وي لکه نو څه ووایم نو کتونکو دې نه مخکې چې کومې زنانه مونږ ویډیو کړله 3 بچي دي او هغه زنانه خاوند په سعودي عرب کې دی دا دویمه ویډیو راله دا هم د سوات منګلور ده په یو ورځ باندې ضروري مدد وکړئ ضروري مرسته وکړئ په دې نظر ورته وګورئ په دې معاشره کې ډېر زیات غربت دی ډېره زیاته غریبي ده مه تنګوئ دا زنانه بې ځایه کالز ورته مه کوئ بې ځایه مطالبې ته مه کوئ چې بیا هغه نمبر یې بندې کړي ملاتړ جوړ شي ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله هم د غربت نه وساته الله هم د مجبورۍ نستۍ پسماندګۍ نه وساته خلک انتخابي قدم اوچتولو ته مجبوره دي په دې ګرانه کې ژوند کول ډېر زیات ګران دی بیا چې په کور مشر درته بیمار شي کور کې درته جینکۍ وي صرف د خوراک له خولې ماشومان وي دا خلک د مجبورونه بیا کیمرې ته روزي ډېره مننه خوشحاله